د نافرمان دعا نه قبلی الله د مغفرت نه کوي چې مور او پلار نه بخلي. دریم احادیث مبارکو کې راځي قاطع د صله رحمی چې چا رشتہ داری پړې کړي په لیلة القدر پشپه ناستې او دعا غواړي الله وی نه دی قبلوم دعا بخانه دی نه کوم تا رشتہ دار سره رشتہ کټ کړي تا تعلق کټ کړي دی د رشتہ دار سره. څومره قیمتي شپه ملائک را کوزیږي او سلامونه ورچي په دعاګانو آمین وایي او د دعا الله نه قبلوي. یو روایت کې راځي وایي چې په کم قوم کې داسې سړی ناستي چې د رشتہ دار سره یې نه لګي د غونډ قوم دعا الله نه قبلي او په غونډ قوم رحمت نه راوړي. دنیا کورونه زموږ د لاسه داسې دي زنانه لپې اوچتوي دعاګانې غواړي او په کور کې یو کس داسې موجود چې هغه رشته کټ کړي هغه رشته کټ کړي. رشته څومره خوږ څیز دی. ته په لیلة القدر کې ناسې وای الله مات مې کا هلته صله رحمي په عرش پورې نښتې ده دا رشته داري په عرش پورې نښتي. تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. یا الله چا چې زما خیال ساتلی د ځان سره یو ځای کا الله چا چې پرې کړې ما الله نن د خپل رحمت نه پرې کا او لرې کا د خپل رحمت. نو ته دلته وای الله ما معاف کا او رشتہ داری وی لرې کا رشتې بحال کو رشتې بحال کو. بیا ډیر خپي په جنازې ودرېږي او غږ ورته نه کړی وي کاش چې د سره ما صلح کړی په خپلو لاسو مقبرې ته اوسي او غږ ورته نه کړی. دا څومره د افسوس خبره ده دا څومره خوږه خبره ده. مور پلار خور لور وريره خورزا تره دا څومره خوږه رشته ده. حدیث مبارک کې راځي چې سړی کور او دسو کی او جماعت طرف ته قدم اوچت کی په دې قدم الله یوه درجه اوچتوي یوه نیکی لیکي او یوه ګناه پې الله معاف کوي. حدیث مبارک کې راځي یو بل قدم دی چې هغه د دې سره برابر دی په اجر کې. ته به وایي کم قدم دی چې د حج او د عمرې دپاره وکړلی شي. نه حدیث مبارک کې راځي چې هغه د رشتہ دار د ملاقات دپاره د کور نه اوچت شي. ته قدم اوچت کې زم چې د رشتہ دار ملاقات وکړمه په دې قدم الله دومره اجر ورکوي لکه فرض مانځه دپاره چې سړي قدم اوچت کړي. نو رشتې بحال کو د رشتہ دار چې رشتہ کټ کړي د هغه دعا نه کوي د هغه الله مغفرت په دې شپه نه کوي. څلورم کینهګر حسدګر چې دی د دعا د دم الله مغفرت نه کوي. خلقو سره حسد ساتي د چا سره په مال او د چا سره په جیداد او د چا سره په علم د چا سره په عزت دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کول اعتراض